بسم الله الرحمن الرحیم. بعد مرګي د تیمم د حکم په باره کې تاسو کې د طریقه او د دې فرایض هغه سره بعض اوقات دا سيوشي چې یو کس ته د غسل حاجت پیښ شي، غسل ور باندې فرض وي یا د مانزه وخت راشي او دس نوي او د اودس د پاره د اوبو تنظیم نوي شي، نو په داسې موقع باندې بعض اوقات اوبو وي خو د انسان په اختیار کې نه وي، بعض اوقات اوبو وي اختیار کې هم وي خو د هغې په استعمالولو باندې د بیماری د زیاتېدو یقین وي. نو دا مختلف صورتونه وي چې په هغې کې یو کس ته د اوبو استعمال یا د هغې په اوبو باندې قدرت هغه نه وي، نو په داسې صورت حال کې تیمم کول لازمي شي. نو د تیمم په ذریعه باندې هم یو مسلمان هغسې پاکیږي څرنګه چې د اودس په ذریعه یا د غسل ذریعه باندې پاکیږي. نو لہذا چې کله هم د مانځه وخت راشي او اوبه نه یا د غسل حاجت پیښ شي او اوبه نه نو سړی تیمم وکړي او خپل لمونځ او عبادات وغیره چې دا سرته رسولی شي. په تیمم کې درې شیزونه فرض دي. نمبر 1 نیت کول، زړه کې دا راوستل چې زه نیت تیمم کوم د پاکي حاصلولو دپاره او ناپاکي ځان نه لرې کولو دپاره، دا په زړه کې ویلی شم کافي ده. او یو نیت دی او 2 ضرب دی. ضرب معنا په لوټه باندې، په خاورې باندې یا په کاڼي باندې یا په داسې څیز چې په هغې باندې صادر وي یا بل څه وي چې په هغې باندې دوړه لګېدلې وي، په هغې باندې یا جنس د ځمکې سره تعلق ساتونکي څه داسې شی وي چې په هغې باندې سړی یو ځل لاس دواړه لاسونه داسې ووهي او بیا لاسونه راواخلي داسې په مخ باندې راکاږي او چې یو ویښته ځای هم چې دی په مخ کې داسې پاتې نه شي. او دویم ضرب چې کله ووهي نو بیا به داسې لاس راواخلي، مکمل لاس پرې کور کوي داسې په دې طریقه باندې داسې چې په کم ځایونه په مخ او لاسونو کې موږ او تاسو د چرندان په دوران کې وینځو، هغه مکمل ځایونه کور کول په دې 2 ضربونو کې. یو ضرب ووهي لاسونه په مخ باندې راښکلی شي مکمل، او بیا دویم ضرب باندې په 2 لاسونو باندې په داسې طریقې سره چې دا 2 لاسونه مکمل هغه کور شي. نو یو نیت او 2 ضرب دا د تیمم 3 فرایض دي. نو چې کله تیمم یو سړی وکړو نو بس دی اوس پاک شو، دی اوس په دې باندې منظم کولی شي، تلاوت هم کولی شي، څونه عبادت کوي هغه سرته رسولی شي. بعض اوقات د غسل حاجت پیښ شي، سړی وایي چې سبا سهار کې غسل کوم، سهار مانځه نه مخکې دې وخت کې اوده کېدل غواړم یا څه عذر وي، نو فورا سړی د تیمم وکړي او بیا د اوده شي. دا د تیمم 3 فرایض دي چې دا زموږ ستاسو په ذهن کې وي. جزاکم الله.